دا الله رسول فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو بهترین مجاهد هغه څوک دی، هغه دی چې هغه خپل نفس سره جهاد وکړي. د نفس سره به څنګه جهاد کوي؟ د نفس مطلب چیش دی؟ د نفس مطلب دا دی چې د شیطان سره جهاد وکړه. کوم خواهشات چې ستا په زړه کې راګرځي هغه خواهشات پرېږده. د دې خلاصه چیش ده؟ خلاصه به بیان کو، خبره ډېره اوږدېږي. خلاصه یې دا ده چې ګناه مه کوه. بس تر ټولو بهترین مجاهد کوم یو دی؟ تر ټولو بهترین مجاهد هغه دی چې هغه خپل نفس کنټرول کو، هغه ګناه نه وکړله. بس الله تعالی په شش راضي کیږي. الله تعالی صرف په دې راضي کیږي چې تاسو ګناه مه کوئ. بس فرض لمونځ وکئ، له هغه وروسته نفل مه کوئ، خیراتونه مه کوئ، صدقې مه کوئ، هیڅ مه کوئ. د کامیابی سبب د انسان دپاره چې دی هغه صرف دا دی چې انسان ګناه نه کوي. د تقوا معنا چیش ده؟ الله تعالی فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. د تقوا مطلب هم دا دی چې صرف د الله تعالی ویره په زړه کې راځي. چې کله د الله تعالی ویره په زړه کې رااله هغه انسان بیا ګناه هم نه کوي.